علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله د ژوند په خوشحالو کې وي. څنګه چې تاسو معلومه را چې د څو ورځو نه حکومت داسې په ویکسینو باندې زور راوړی دی او زمونږ په علاقو کې خو چې په کم کور د ماشوم نه تپوس کوي نو سبا وایي موږ سکول ته نه ځو. هلکه ولې نه ځي؟ په سکول کې ویکسین وي، خلک ترې مړه کېږي. څوک وایي نه یاره ویکسین وایي خلک بېهوشه کېږي. نو ویکسین والله عالم الله دې نه خبر دی چې آیا دا د صحت دپاره خطرناک دي یا خطرناک نه دي، یا دا د بیمارۍ په کنټرول کې چې کومه څومره کردار ادا کوي دا نه الله خبر دی. فلحال هم دې هېڅ پته نشته. خو دې ایچ پي وي ویکسین چې د دې نه مخکې کومه بیماري د خلکو په ذهنونو کې راوسته، د خصوصا د ماشومانو کوم نفسیات چې دي محرومه کړه، خراب یې کړه. نو زه خو چې اکثر ګورم زموږ کور کې خپل ماشومان دي نو چې لاړ شي پاپا وایي نن سکول ته نه ځو، بابا وایي نن سکول ته نه ځو. چې په لارو کوڅو کې تپوس کې هلکه سکول ته ولې نه تللی، یا نه پلانکو سکول کې چې کوم کسان راغلي دي ستنې والي هلکه ولې نه ولي نه دا ستنې چې کومه دي دا وایي خلک بېهوشه کوي او خلک مړه کوي او خلک وژني. نو ماشومان یې ډېر زیات تېرولي دي. نو زه چې دې لپاره اول داسې کار کول پکار دي چې کم سے کم ته څه کار کوې او د هغې نه مخکې ته عوام پوهه کړي، چې ته کم سے کم د عوامو رهنمایي وکړې، عوام په دې خبره باندې پوهه کړي چې یاره دا څیز د دې څیز دپاره دی، د دې نقصان نشته، د دې د پیدې دي. ته عوام مطمئن کړي او رښتیا ورته وایي، دروغ نه. د هغې نه پس که ته دا څیز راوړي نو دا به ډېره بهتره وي. اوس څوک مختلف خبرې کوي، خلک وایي چې که دا ستنې دغه ته وشي زنانو ته نو د دې په آینده وخت کې بچي نه کېږي. او څوک وایي چې سړو ته وشي نو بیا به د سړو دغه سیسټم چې کومه دی ختم شي، د دې نه به بیا چې کومه دی که واده کوي نو د دې به بیا بچي مچي نه کېږي. نو لکه خلک یې ډېر زیات هېرولي دي، هر سړی یې هېرولی دی. او خصوصا چې کوم جینکۍ دي په کالجونو کې، یونیورسټیو کې، سکولونو کې، دا خو کچه عمر چې کوم ماشومان هغو ته کوي که نه، نو لکه واړه ماشومان یې ډېر زیات هېرولي دي، هلکان په خپله هېرولي دي ډېر زیات وو. چې څونه زه ګورم هر کور کې دا یو ناره ده، یو اواز دی چې بھائی ویکسین ونه کوي، ویکسین ونه کوي، ویکسین ونه کوي. هلک وایي دا خطرناک دی، ماشومان بېهوشه کوي او ماشومان چې کومه دی خرابوي، په صحت لپاره نقصان دی. نو که دا نقصان دی یا نه دی هغه الله ته پته ده، خو د خلکو نفسیات چې کوم دی ډېر زیات خراب کړه، د خلکو نفسیات چې کوم دی دا ډېر زیات بې قابو کړه، نفسیاتي طور چې خلک بیماران کړه. نو الله دې خیر او رحم کرم وکړي او الله یې د کوم څه چې روان دي الله یې د خیر ذریعه وګرځوي. او نور ګورو خوا چې څه کېږي، څه روان دي. خو زه یم که دې وخت کې اول چې کوم کار د خلک کوي نو په کار چې دې سره عوام مطمئن کړي او عوام داسې مطمئن کړي چې هغه جزان نفسیاتي بیماران نه شي. نو بس زما دا چند خبرې وي، نو تاسو خپل رایه په کمنټ کې ورکولی شئ. جزاک الله خیر، حسن الجزا.